أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زمونږ انتهایی درون میلماو زمونږ ټولو مشر حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه او نور دلته علماء کرام ناست دي او انشاءالله را روان دي. د هغو نه به تفصیلي خبرې اورو انشاءالله. عزیزانو، دا زمونږ د اسلامي کال اخر دی او په دې کې د دې ملک په طول او عرض کې مختلف مدارس چې راغې تعداد په زرګاو دی. هر یو مدرسه خپل ظرف او لوښي مطابق د امت د یو میوه مخکې ورکوي. تاسو کتلی یو لوښی دی او دا لوښی وړوکی دی، په هغې کې لږه میوه وي. یو لوښی لوی دی، غټ دی، په هغې کې زیاته میوه وي. همدغه شان الله دې ملک له دا یو زینت او یو رونق د مدرسو په ذریعې سره ورکړی او هره مدرسه خپل ظرف او لوښي مطابق د کال پر اخر کې خلکو له څه میوجات ورکوي. بعضې مدارس هغه مفتیان تیار کړي او د امت له ورکړي، او بعضې مدارس علماء کرام تیار کړي او هغه پر ملک خوارشي د دین کار شروع کړي، او بعضې مدرسې د خپل لوښي مطابق هغه د قرآن حافظان او قاریان تیار کړي او د خلکو له ورکړي، او څوک چې دی نو بعضې مدرسې هغه ناظره خوان تیار کړي. نو هر یو مدرسه خپل لوښي موافق د امت له څه میوجات ورکړي. عزیزانو، دا څومره مدارس چې الله دې ملک له ورکړي یا دنیا له ورکړي، نو الله چې دا انسان باندې عذاب نه راولي د اسمان نه، نو د دغه عذاب نه راتلو یو څو وجوهات دي، او د دې لپاره الله تعالی یو څو موانع او رکاوټونه جوړ کړي دي. هغې کې د ټولو نه لوی دا دیني مدرسې او جامعات دي. ځکه عزیزانو چې یو انسان د خپل کوره بهر ته کله ووت او د ده بهر پرې معاشره باندې نظر وګرځي، نو د دې انسان د سترګو د مختلف اشیا په نظر باندې انسان ته راشي. د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بی د هغې هغه بچیان چې رب کائنات حکم کړه وقرن فی بیوتکن، هغه په هر معاشره کې د بازارونو زینت ګرځېدل او انسان ته په نظر باندې راشي. هغه د دفاترو زینت ګرځېدل او انسان ته په نظر باندې راشي. هغه بهر د لارو کوڅو زینت خلکو ګرځولی. هغه د یو دکان او د هوټل زینت خلکو ګرځولی. او الله رب العزت بیا هم عذاب نه راولي. د انسان چې د چا سره واسطه راشي بازار کې، او دا انسان د عوام الناس دوکې وګوري او د دې فراډونه وګوري، نو د دې انسان د ذهن ته یو سوال راشي چې رب کائناته زمونږ د معاشره کې خو عام ترتیب دا دی چې کله یو انسان د خپل ضرورت لپاره یو شی کورته راوړي، مثال په طور یو انسان د اوبو یخولو لپاره فریج واغسته او بیا دا فریج د انسان له کار نه کوي، یا یو استری واغست د کپړو لپاره او دا د انسان له جامې هغه نه استری کوي، نو زمونږ ترتیب دا دی چې هغه شی بیا مونږ کور کې نه پرېږدو. مونږ دا پالتو ځای تنګی دا چېرته ویسئ کباړي باندې خرڅ کوي، او یا خلک وچه کوي دا ټوکړې ټوکړې کې ختمې کړي،
او ماشومان کوڅو کې چې کوم نه کابړیانو باندې خرڅ کی او یا په لبي ځان لګي. نو خدای دا انسان خو هم تاره او سیز د پاره پیدا کړو چې هغه د الله عبادت کولو، په مخ د ځمکې باندې د رب کائنات رضا کولو، د خپل پیغمبر د تعلیماتو پیروي کولو. الله د انسان خپل کار بالکل یې پرېښودی دی. نو زمونږ عام رواج چې دا دی خدایا، زمونږ عقل خو زده وایي چې دا انسان هم خدای له مخې نه تبعیض یې لرې کړي او پر انسان باندې عذاب راولي. او الله د انسان د پاره چې دا کوم اشیاء پیدا کړو هغه ختم کړي. مثال په تور باندې نور د انسان د خدمت کې لګول او الله په کار دار چې نور نه راخته. سپوږمۍ د انسان په خدمت کې لګول او په کار دار چې سپوږمۍ نه راخته. الله د شپې او د ورځې نظام خو د انسان د فائدې لپاره دی. په کار خدای چې انسان خپل اصل کار پرېښودو، بیا د انسان په خدمت باندې چې کوم اشیاء تا لګولې خدایا دې بیا هم کار پرېښودی وی. الله سمندر چې په ځمکه باندې راپاسه سور دی او دې ته تا لګام ورچولی، واګې دې ورچولې دي. په کار دا د سمندر بیا هم بغاوت کړی وی الله. په کار دا الله وریځې د باران په ځای باندې د اور سکروټې راولولې وی. بیا هم داسې نشته. نور په خپل ترتیب باندې راوخت، سپوږمۍ په خپل ترتیب باندې چلیږي، شپه ورځ په خپل ترتیب باندې بدلیږي را بدلیږي. د دې نظام هغه انقلاب بیا هم جاری دی. الله دا سوچ د خدایا دې نور ته بیا ولې ته حکم نه کوي چې مراخیږي الله دې سمندر ته دا لګام بیا ولې ورچولی شوی دی. الله بیا ځمکه بغاوت ولې نه کوي چې کوم یو انسان په ما د پاسه باندې غلا کوي، کوم یو انسان په ما د پاسه زنا کوي، کوم یو انسان په ما د پاسه قتل کوي، کوم یو انسان په ما د پاسه الله عذاب له کل عام دعوتونه ورکوي. د دې نه بل لوی دعوت د الله عذاب له چرته کېدی شي چې هغه ورځ تاسو د نیټ په ذریعې سره وکتل چې پېښور کې په یو جومات کې چې کوم دی نو ډلې ګډې کړی شوې. الله دا ځمکه بیا ولې دا انسان نه راکاږي؟ الله دا انور سکروټې ولې نه راولئ؟ الله دا اسمان کاڼې ولې ښکته نه راولئ؟ الله سمندر ولې بغاوت نه کوي؟ الله دا ځمکه انکار ولې نه کوي چې دې باغي انسان له زه فصل نه راخېږم؟ دا د انسان ذهن دی وایي سوال راشي او دا یو ډېره لویه خلا د انسان پرې ذهن کې دننه پرته وي. خو چې کله د کال پر اخر کې الحمدلله انسان وګرځي او دا دینی جامعات وزټ کی او دا مدارس وګوري، دا جماعتونه وګوري، هلته کې په زرونو طلبا دا چې کوم دی مفتیان جوړ شي، په زرګونو او په لکونو طلبا دا چې کوم دی علم حاصل کي او بلا ماشومان د قرآن په حفظ باندې منور شي او څوک په ناظره باندې منور شي او څوک د قرآن کریم تجوید وکړي او لولو علما هغه خپل ځوانۍ او خپل زندګۍ دغه مدارسو ته وقف کړي. د دې انسان ذهن کې چې کومه خلا وه، د دې انسان ذهن کې چې کوم سوال پروت و، الله نظام ولې بیا چلېږي؟ الله دنیا ورانه ولې نه ده؟ الله ستا عذاب ته کوم یو څه داسې مانع او رکاوټ دی؟ دا الله د طرفه په زبان حال دی انسان ته جواب میلاو شي. زما بنده ستا د بازار هغه سوال چې و د هغې جواب دا مدرسه ده، ستا د بازار هغه سوال چې و د هغې جواب دا واړه واړه ماشومان بچي دي، د هغې جواب دا علما دي، د هغې جواب دا قرا دي، د هغې جواب چې کوم دی نو دا دیني مدرسې او دا جامعات دي. دیو طرف ته خو ته بازار ته ورغلی وي، تا د خلکو فحشي لیدلې وه، عریاني دې لیدلې وه، دوکې دې لیدلې وې، د خلکو د رب نه بغاوت خو دې لیدلی و، د خلکو د الله عذاب نه دعوت ورکول خو دې لیدلی و. خو بل طرف ته مدرسو کې هغه ماشومان نه دي لیدلي چې هغه د الله عذاب ته چې کوم دی نو اړ دی او رکاوټ دی او مانع دی. په دې وجه باندې د انسان د بقا په اسبابو کې یو لوی سبب زموږ د دیني مدارس دي، دا لوی جامعات دی. ګورې اغیار
مونږ ته ډېر زیات بد دا دیني مدرسې ښکاره کوي. دا علما مونږ ته په یو ډېر غلط شکل کې مخکې ښکاره کوي. دا دیني مدرسې او دا طلبا دا ماشومان دا غیار مونږ ته په یو ډېر غلط شکل کې ښکاره کوي. خو که چېرته یو انسان منصف مزاجه یو انسان چې کوم دی د حوصلې خاوند دی، یو انسان له الله هوش او عقل ورکړی، یو انسان دا د بل سره په حال کې حال نه میلاوي، در په کار داري چې دی کم از کم که نور نه وي د کال پر اخر کې مدرسو ته ورشي، جامعاتو ته ورشي، یا د کال په منځ کې ورشي. زموږ یو مدرسه باندې به تاسو نه لیدلی چې یو کس ولاړی او تاسو ته وایي چې له ګیټ نه دننه مه دننه کېږه. زموږ مدرسو باندې اکثر سیکورټي نه وي، بلکل کلا او ګیټ پروت دی، هر یو کس هغه ته اجازت دی چې دننه راشه وګوره. په خدای قسم د دریو سیزونو نه علاوه دا 3 سیزونه به نمبر 1 په نظر باندې تاسو ته راځي. دې مدرسه کې به یو کس په نظر باندې راځي، د هغه په سر باندې به یو لوی عمامه وي، د هغه ګیر به عموما سپین وي، هغه به یو لوی شیخ وي، هغه به ناست وي، ورسره چې کوم دی نو مخامخ به هغه ته بالکل مقابل یو طالب علم ناست وي، او د هغې 2 انسانانو په منځ کې چې یو استاد دی یو شاګرد دی، د هغو په منځ کې به یا قرآن کریم پروت وي، یا به بخاري پروت وي، یا به د احادیثو مبارکو یو بل کتاب پروت وي، یا به د هغو په مخ کې د قرآن او د حدیث نه مستنبط شده مسایل د فقه شکل کې پراته وي، یا به د قرآن او د حدیث د زده کړې لپاره کم فنون پراته وي، هغه به بل شی به په نظر باندې نه راځي. بیا الحمدلله مونږ مسلمانان یو، مونږ ته اغیار هغه استاذ بد ښکاره کوي، مونږ ته اغیار هغه طالب علم بد ښکاره کوي، مونږ ته اغیار د منځ هغه کتاب بد ښکاره کوي، مونږ ته اغیار د عمارت بد ښکاره کوي. بیا د خپل ضمیر نه لږ تپوس وکړه، بیا د قرآن نه لږ تپوس وکړه، بیا د احادیثو مبارکو نه تپوس وکړه، د نبي علیه الصلاة والسلام د روایاتو ذخیره بیا لږه پورته کړه چې نبي علیه الصلاة والسلام او قرآن درې وړومبي کس په هکله سوی کم چې عالم دی استاد دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه د دې مقابل چې طالب علم دی د ده باره کې چې کوم دی نو څه فرمایي. نبي علیه الصلاة والسلام نه بیا تپوس وکړه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې استاد او د شاګرد په منځ کې چې کوم کتاب پروت دی چې هغه قرآن کریم دی، هغه احادیث مبارکه دي، هغه د علم کتب دي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې باره کې څه فرمایي. د نبي علیه الصلاة والسلام روایات موجود دي، هیڅ ضرورت مونږ ته نشته چې مونږ د عالم د دشمن نه د عالم درجه وتپوسو، مونږ د طالب علم د دشمن نه د طالب علم درجه وتپوسو، هیڅ ضرورت نشته. مونږ الحمدلله مسلمانان یو چې قرآن موجود دی، روایات موجود دي، هیڅ ضرورت نشته مونږ ته چې مونږ د دغه قرآن درجه د اغیارو نه وتپوسو، د احادیثو درجه د اغیارو نه وتپوسو. الحمدلله زموږ سره قرآن موجود دی، هغې د عالم شان واضح کړی دی، هغې د طالب علم شان واضح کړی دی. الحمدلله زموږ سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایات صحیح شکل کې چې کوم دی نو موجود دي، په ښکلې طریقې سره محفوظ دي، هغې زموږ د عالم شان واضح کړی دی، هغې د طالب علم شان واضح کړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل چې خبردار خلکو، زما امت خبردار، د مدرسې په ګیټ دننه چې کوم عالم تا ته په نظر راځي، کوم یو طالب علم تا ته په نظر باندې راځي، دغه عالم ګوره زما وارث دی، دا معمولي خبره نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل العلماء ورثة الانبیاء. دا الفاظ خو پر خوله باندې ډېر زر راشي او دا خو په خوله باندې ادا کول انتهایی آسان دي، خو دې ته جوور نظر کول، جوور نظر دې ته کول چې یو انسان دې ته یو عمیق نظر وکړي، دا ډېر زیات زوردار الفاظ دي. ګورئ ښه، ځکه سلطان محمود غزنوي رحمه الله هغه یو دور کې یو خبره وکړه، هغه وایي زما ذهن کې یو خلا پرته وه، زما ذهن کې یو څو سوالونه پراته وو، او هغه داسې سوالونه چې معاشره کې مې په ژبه باندې چرته هم نشي راوستی، ځکه که ما په معاشره کې په ژبه باندې راوستی شاید خلکو د کفر فتوې لګولې وې، شاید خلکو زجرانو دا وژلی وې. هغه 3 سوالونه دا و. نمبر 1 سوال زما ذهن ته به دا راکړه، زه به ډېر زیات خفه کولم چې زما د پلار تصویر جدا، زما تصویر او شکل جدا، ما چې زه د سبکتګین بچی یم او که نه یم، او که چېرته زما مور بغاوت کړی دی،
خیانت زمانه پلار سره کړي زچته او حرامي خو نه م پیدا. نمبر 1 اعتراض زما ذهن کې دا ډېر به خپه کولم. دویم نمبر سوال چې زما ذهن تراته هغه دا چې د قیامت په ورځ باندې به زما حشر څنګه کیږي. او دریمه خبره ده چې د روایتو ذخیره کې مې یو حدیث پاوریدو د علماو د جبینا کتابونه اوراتو کې به یو روایت موجودو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي العلماء ورثه الانبیاء، علما د انبیاء وارثان دي. زه دې خبر ډیر زیات خپه کولم چې خدایا دا جناب محمد رسول الله د خپل ارشاد دی او کله علماء ځان لمن غړت رواج جوړ کړل صرف په عوامو باندې خپل هدمنی په عوامو باندې خپل فوقیت ثابتول لپاره دی علماء من غړت رواج جوړ کړل. یو زه روانیم زما سره نوکران روان دي بالکل تور شپره سپومې داسې خړه غونډه کې دا زما لمخ کې یو سورلې باندې شمدان دی او هغه کې شمې رڼا شوې دي لار مونږ ته رڼا ده. زه یو طالب علم ګورم چې هغه طالب علم د سپومې رڼا ته کتاب اړې راړی او هلته کې خپله مطالعه کوي ځان خپل کتاب ګوري. ما خپلو نوکرانو ته وې دا شمدان والی او دې طالب علم ته مخکې کېدوئ ځکه مونږ لار وینو خو شاید دې خپل کتاب نه مشکله سره ورته ګوري. کله چې شمدان ورته کېښوده مونږ رالو کله چې مونږ واپس شو زه وده شوم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه طالب علم په خدمت په وجه باندې زما د درې واړو مسلو جوابونه مال راکړل. زما درې واړه مشکلات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژبه مبارکه سره چې کوم دی هغه ختم کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته وفرمیل ماته اے محمود غزنوی اے د سبکتګین بچیا نمبر 1 مسله زما حل شو زما تصدیق د رسول الله مبارک د ژبې نو شو. اے محمود غزنوی اے د سبکتګین بچیا دویمه مسله زما چې قیامت کې به زما څه حشري زه به څنګه پاسم. نبی علیه السلام ماته وفرمیل اے د سبکتګین بچیا د قیامت په ورځ باندې به رب کائنات ستا لارې تا ته راسې رڼا کړي لکه څنګه چې زما د وارث کتاب رڼا کړ زما درې واړه مسلې حل شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې د سبکتګین بچی په خپل خولې مبارک سره رسول الله مبارک تصدیق کوي زما دویمه مسله حل شوه. د قیامت په ورځ باندې به رب کائنات ما ته لار رڼا کوي زما دریمه مسله حل شوه چې علما د انبیاء وارثان دي. ځکه رسول الله مبارک فرمایل لکه څنګه چې زما د وارث کتاب چې نو دا رڼا کړ نه دا معمولی خبره ګورئ نه ده وارث دا وارث ګورئ ستاسو سره معاشره کې یو ایجوکیټډ کسي مثال په تور یو ډاکټر دی یو وکیل دی او دی راغی او دی او داسې پلار خواله ورغی چې هغه پلار صرف واحد یو بچی دی او هغه یو بچی په خپو باندې شل دی دی په ژبه باندې چاړه دی د ده غوږونه کار نه کوي د ده سترګې کار نه کوي دی مکمل د غوښې یو ډېری دی او هغه وکیل صاحب هغه ماهر ډاکټر صاحب هغه پلار پسې ورغی چې ستا بچی لیدل نه کوي ستا بچی اورېدل نه کوي ستا بچی په خپو باندې په داسو باندې هغه چې کوم دی نو معذوره دی ستا بچی د عقل نه معذوره دی. ته داسې کار وکړه خپل میراث دې په ما پسې ولیکه دا جایداد دې په ما پسې ولیکه. هغه پلار به وخاندي هغه زمیندار به وخاندي چې تا د الله چې کوم دی نو خپلو والدینو ته برکتېږي تا به تعلیم کړی ډېر ښه کار دې کړی دی ته به یو اعلی ډاکټر او یو اعلی وکیل ته به یو اعلی انجینر خو زما دغه شل بچی زما وارث دی دا ګوډ بچی زما وارث دی دغه بې عقله بچی زما وارث دی هر څه چې دی ما ته قبول دی زما میراث بله ته چې کوم دی نو پاتې کېږي. په دې وجه باندې که یو عالم کې یو غلطي هم ده بیا د انسان دا حق نه جوړېږي د پسې خبرې وکړي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وارث دی رسول الله مبارک ته چې کوم دی نو دا قبول دی. موږ دنیا کې په علماو کې خپل افتراق راوستی دی دا د دې میدان عالم منم دا د دغه میدان عالم چې دی نو نه منم. رسول الله مبارک وفرمیل العلماء ورثة الانبیاء ما خبره دې پورې کوله چې دې مدرسو کې دلته تعلیم په نظر راشي دې مدرسو کې دلته
تا ته یو طالب علم په نظر باندې راځي بیا د طالب شان چې کوم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایاتو نه وتپوسه د قرآن کریم عبس وتولى دا غیر چې کوم دی نه وتپوسه د رسول الله مبارک روایات وتا ته هغه په نظر باندې راشي شاهد کائناتو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لولو اعلانات د بل چا لپاره نه کړي لکه څنګه چې د طالب علم لپاره کړي نو دا زمونږ په مخ د ځمکې باندې د بقا په اسبابو کې لوی اسباب دي را دیني مدرسې برېښه په خدای قسم کومه خیرخواهي چې ستاسو کوي دا علما کرام دا طلبا او دا دیني مدرسې شاید بل څوک داسې خیرخواهي ستاسو ګرې ونه کړي که زه په دې میک باندې اعلان وکړم چې هلکه نن په دې محفل کې کومو ماشومانو د قرآن کریم ختمونه کړي دي زه یو لک روپۍ هغوی له انعام ورکول غواړم تاسو به خوشحاله شئ چې اصل ملا دې ته ویلی شي چې د خپل طرفه اعلان د یو لک روپو ورکړه عزیزانو دا 1 لاک به هم ختم شي 1 کروڑ به هم ختم شي خو نن چې کومه سرمایه دې مدرسې ستاسو بچو له ورکړه دې علماو ستاسو بچو له ورکړه ځکه د دنیا 1 لاک دا د دنیا کرنسي ده مخ د ځمکې باندې تاسو وګرځېدئ د هر یو ملک یو خپله کرنسي چې هغه په بل ملک کې په کار باندې نه راځي یو د دنیا د لپاسه مخ د مختلفو خطو مختلفې کرنسیانې دي یو د دنیا د لاندې مخ کرنسي ده چې هغې ته مونږ نیک اعمال وایو د لپاسه مخ هغه روپۍ ده د لپاسه مخ کرنسي ډالر دی د لپاسه مخ کرنسي چې کوم دی نو هغه ریال او درهم دی یو لاندې مخ کرنسي ده چې هغې ته مونږ او تاسو نیکۍ وایو ګورئ دا خبر ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې د دنیا کرنسي انسان ته میلاویږي که چېرته یو انسان شل او ګوړه دی خلک چاندې هم ورکوي خلک زکات هم ورکوي خلک صدقات هم ورکوي خو کوم یو انسان چې په دنیا کې کرنسي غواړي خامخا ته میلاویږي خو د آخرت کرنسي پیدا کول دا انتهایی مشکل کار دی ځکه الله فرمیل یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه هر یو انسان به د بل انسان نه تښتي خاوند به ښځې ته وایي زه دې نه پېژنم ښځه به خاوند ته وایي تا نه پېژنم پلار به زوی ته وایي تا نه پېژنم زوی به پلار ته وایي تا نه پېژنم رور ته وایي تا نه پېژنم بل رور ته وایي تا نه پېژنم لور مور ته وایي نه پېژنم مور لور ته وایي نه پېژنم هلته کې څوک د کرنسۍ ورکولو ته به تیار نه وي په هغه مشکله لمحه کې به انشاءالله د هغې مدرسې بچی ته ویلې چې یو حرف باندې رب کائنات لس د آخرت کرنسیانې ورکړي دي او بیا الف لام میم نه والا من الجنة والناس پورې مکمل قرآن دی ماشومانو ته نن دغه معلم او استاذ اوخو نن دې مدرسې ور اوخو یو حرف دی ماشومانو سونو پیرې باندې واړو راواړو یو حرف باندې لس نیکۍ میلاوي شي د آخرت لس کرنسیانې میلاوي شي من الجنة والناس پورې قرآن کریم ور ورسېده نن ته خپله سوچ وکړه چې دې والدینو له کومه سرمایه کور ته ویوړه دې استادانو کومه سرمایه کور ته ویوړه ستا په دنیا کې یو بچی چېرته یو ناظم یو ایمینه MPA دا د سکول نوکر برتګي تر مرګه پورې هغه ته په دواړه لاس سلوټ کې او که نه کوې ځکه ستا بچی ورتې کړی دی او په هر 3 تاریخ یا 5 تاریخ باندې تا له تنخوا راوړي ځکه تا هغې کرنسۍ ته ګورې خو نن تا ته دا اندازه لګول پکار دي چې ما ته یو حرف باندې هغه کرنسي لس میلاوي کوم چې په آخرت کې زما رور ماله نشي راکولی زما پلار ماله نشي راکولی زما بچی به د هغې کرنسۍ د وجې نه زما نه منډه وهي تښتې به هلته ښځه او خاوند د یو بل په کار باندې نه راځي د یو بل نه تښتي چې کرنسي رانه ونه غواړي هلته به انشاءالله دغه بچو چې کومه سرمایه تعالی هغه در لېږلې ده او محفوظ کړې ده خپل عملنامه کې به یې وګوري ځکه چې دې ماشومانو له هغه کرنسیانې نه میلاویږي د کوم یو انسان بینک کې اکاونټ وي هغه ته چې کوم دی نو لیکلی کي د چا نه هغه ته نه لیکلی کي د کوم یو ماشوم عملنامه ټپه ده او بنده ده دی بلوغت ته نه دی رسېدلی د ده عملنامه بنده ده دته نیکۍ هم نه میلاویږي دته ګناه هم نه میلاویږي ګناه نه دی مرفوع القلم دی خو چې کومه نیکي ده هغه د والدینو عملنامې ته ځي تاسو د قیامت په ورځ باندې انشاءالله خپل عملنامه تاسو له درکړی شي تاسو وګورئ چې زه خو یو زمیندار انسانم ما خو صرف غوایان په چکو باندې والي زه خو یو خرکار انسانم ما خو د خرو پړکې صرف زخمه کړي دي ما خو هېڅ هم نه دی ولی ما قرآن نه دی ولی شاهد چې ما ته پردی عملنامه میلاو شوي چا پکې ختمونه کړي دي چا د قرآن حفظونه کړي دي چا ترجمې ویلي دي چا ناظرې ویلي دي
چا علمونه کړي احادیث مبارکه ویلي دي او هلته کې تا ته ویلی شي چې رب کائنات نه غلطېږي. ګورې عملنامه ستا عملنامه ده، تا نه دي ویلي تا خپل معصوم بچی مدرسې ته لېږلی، تا یو عالم ته کېنولی، تا یو قاري ته کېنولی دی او هلته یو حرف باندې لس نیکۍ درته میلاو شوي دي. د ده عملنامه چونکې بنده وه، د یې مرفوع القلم و، د یو ماشوم نابالغ و. ستا عملنامه په هغه بنیاد باندې د نیکو نه مکمل ډکه شوې ده. عملنامه ستا ده. عزیزانو اصل سرمایه هغه ده چې انسان ته په هغه مقام باندې میلاو شي کوم ځای چې بیا انسان دنیا ته نشي راتلی چې دی ځان له نیکي ویسي. اصل سرمایه چې کوم دی نو هغه سرمایه ده. نن دې مدرسې ستاسو دومره عظیمه خیرخواهي چې دی نو دا وکړه. وستاسو د خپل ګریوان ته لږ وګورئ چې مدرسه زموږ څومره لویه خیرخواه ده، عالم زموږ څومره لویه خیرخواه دی، دا طالب علم بچی زما څومره لویه خیرخواه دی. ما ته هغه بچی ښه په نظر باندې راځي کوم چې ما له لویه تنخوا راکوي، کوم چې په هر ملک نه ما له پیسې رالېږي. هغه عموما مدرسې بچی مونږ ته نظر کې بد راځي ځکه دی زما نه پیسې الي، مدرسه کې دی په هغې باندې خرچه کوي. خو مونږ ته دا سوچ کول پکار دي چې ګورې د دنیا ټیم دا ډېر زر ختمېدو والا دی. اصل قیمتي ټیم د آخرت دی. هغه طویل ټیم دپاره چې دی سرمایه ګټل پکار دي. زما بعضې بچي که دنیا ګټي، بعضې به ما له د هغې زندګۍ دپاره کرنسي جمع کوي او هغه کوم ځای جمع کوي په دې مدارسو کې جمع کوي. الله تعالی دې زمونږ دا بچي د قرآن په نور سر منور وګرځوي. دا جامعات دا مدرسې دا د الله دپاره همیشه دپاره قایم او دایم ساتي. د دې علماو د سره دا سوري د دې طلباو د تګ راتګ دا سلسلې زمونږ پر لار او کوڅو دې الله تعالی همیشه دپاره قایم او دایم ساتي. زمونږ اکابر موجود دي انشاءالله نور را روان دي. تفصیلي خبرې به انشاءالله د هغو نه اورو. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره پر یو څو ماتو ګډو خبرو د عملو کولو توفیق نصیب راوګرځوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.